أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک حالات میں شروع کریو درتا. تیرہ جمعہ میں ویلو چھے دا نبی علیہ السلام رنبے وعدہ دا حضرت خدیجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر شوے دے او دا وقت دا نبی علیہ السلام مبارک عمر 25 کالاو او دا بی بی خدیجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر 40 کالاو او دا حضرت خدیجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا خواہش باندے دا نکاح شوے و وعدہ شوے او دا اللہ پا دے کے دیر حکمتو ندی دیر رازو ندی پا دے کے. اب انشاءاللہ چتا موقع پیخشی نو زبا یو بیان تاسو تا پا دیو کم چی دا نبی علیہ السلام دا زیاد ودون ولی شوی دی او رنبی وعدہ دا حضرت خدیجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر ولی شوی دی. دا زان لموضوع انشاءاللہ مقراشی بیا بدلتا ہوئے. دا میں دا طویلو چی ٹول دا نبی علیہ السلام اولاد دا حضرت خدیجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا دے سوا دا یو بچینا چی دا غنم ابراہیمو دا پا مدینہ منورہ کے پیدا شوے دے دا ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا. مہر کیف عمر دا نبی علیہ السلام مبارک چکل سلویخ تو کالو تا تقریبا نزدے شو نو پروردگار ورطا نبوت ورکا لوی منصب دا پیغمبر ہے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے بخاری شریف کے حدیث تے کہ دا نبوت نمخ کے نبی علیہ السلام بخوبون لیدل. اول ما بدئ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرؤيا الصالحة في النوم. خشت خوبون بنبی علیہ السلام لیدل. دا پیغمبری دا اللہ دا طرف نیو نعمت تے دا کسبی شے نہ دے و پا کسب نہ ملاوے گی. قرآن شریف کے اللہ فرمائی اللہ یعلم حیث یجعل رسالته. دا مکی خلق و ابو جہل غب ویرا مشر دا مکی زیمہ او دا پیغمبری دی یتیم تا ملاو شوا او دے غریب تا ملاو شوا او دے کشر تا ملاو شوا منکہ دے کشر دے. عطبہ بوی سردار دا مکی زیم شیبہ بوی سردار دا مکی زیم مالون منگ سر دی دولتون منگ سر دی او اغا زمانہ کے چکم دا تجارت اسباب واٹول بندے او دا تجارتون عرص منگ سر دی دا قوم او دا کلی مشری منگ سر دا پیغمبری دا تا ملاو شوا. اللہ فرمائی اللہ اعلم حیث یجعل رسالته. اللہ وی کم دے کہ چی دا پیغمبری دم نو دا زی ما تا معلومی چی دا مناسب دا پیغمبری دیو کنه دے. لکہ یو زمکہ دا او یو زمیدار پا کی فصل کری نو دا زمیدار ارض فصل غنم نلولی بعض زمکہ دا سی چی اگئی که غنم انستل نو دا غنم اخوریا تخم ختم کی وی خوری. بعض زمکہ دا سی چی اگا با غنم زرغون کی خوبیام قابل دا دینی چی دی غنم لترقی ورکی طاقت پا دی زمکہ کی نی دا زرغون تیا برابر نی شار ازمکی او چی کم ازمکہ دا دی قابلی چی دا غنم زرغونی او دا بوٹی غٹی او دا بار کئی او دانا مضبوط خیجی نو زمیدار بیا دا تخم پا اغ ازمکہ کی کری. یو زمیدار پا دی پوئی دی چی دا ازمکہ قابل دا کاشتا و دا ندا دا قابل دا زرغونتیا دا و دا ندا او دا دا فصل دا کرلو ازمکہ دا و دا ندا نو رب العالمین با پا دی نپوئی گی چی دا انسان دا نبوت قابل دے و دا ندے. دے دا نبوت بارو لیشی و دے دا نبوت بار نشی وڑے او دا نبوت دا لوی طاقت دے لرلیشی و دے نشی لرلے او بیا دا پیغمبر ہے چی کم مقاصد دے گا مقاصد دے پورکولی شے و دے نشی پورکولے. نو اللہ وی اللہ اعلم حیث یجعل رسالته وی چی کم زی دا پیغمبری مقررم دا زی ما تا معلومی ار چالا دا پیغمبری خو نور کن دا خدا داد دا اللہ دا طرف نیو نعمت تے و اغا زی کی دا پیغمبر دا بوٹی نالی چی کم زی و تا معلومی رب العالمین تا چی دے دا بارولیش
نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم له الله نبوت ورکاو. نو نبوت یو خدادات شی دی د الله د طرف نه دی او دا خوب هم د الله د طرف نه. که یو سړی وایي چې زه د خوب خشته ووینم، دی په خپل سوچ خوب نشي لیدلی، دی چې وده شي نو د الله د طرف نه د ده د زړه ته القا کېږي او دی خشته خوبونه ویني. او یا شیطان یې د زړه ته ناست وي نو هغه ورته څه وسوسې اچوي. خو دا خوب که شیطاني دی او که رحماني دی، دا خوب درې قسمونه دي، یو ته رحماني وي، بل ته شیطاني او بل ته حدیث النفس وي. دا درې واړه د انسان په اختیار کې نه دي، دا د الله د طرف نه دي یا د شیطان د طرف نه دي، خو د الله د خپل وس پکې نشته. یو سړی په خپل وس خوب لیدی شي؟ نه، چې زه د ښه خوب وینم او یا د خراب خوب نینم، دا د ده وس نه دی. نو دا خوب خشته خوب د الله د طرف نه دی او نبوت هم د الله د طرف نه دی، دی هغه ما به الاشتراک شی دی. نو نبي علیه السلام مبارک مخکې خشته ښکلي خوبونه لیدل. بخاری شریف کې راځي مضبوط حدیث دی د نبی علیه السلام. بیبي عایشه صدیقه فرمایي اول ما بدأ به رسول الله صلی الله علیه وسلم الرؤیا الصالحة فی النوم، خوبونه به خشته ښکلي ښکلي لیدل. او بیا فرمایي دا خوب به څنګه و؟ دا به داسې و چې کم خوب به ولید نو جاءت مثل فلق الصبح. بخاری شریف کې حدیث دی. نو فلق الصبح د سبا سره تشبیه په دوو څیزونو کې ورکوي، لکه څنګه چې سبا روښانه او واضحه، دقه رنګې د خوب تعبیر به نبي علیه السلام ته واضح او روښانه و، د خوب په تعبیر به پوهېده. او یا مثل فلق الصبح زموږ علما لیکي وی لکه سبا چې روخیږي نو د شپې هغه تیاره ختمه چې د سړي په دې زړه کې یو انحراح پیدا شي، یو کولوالی پیدا شي، یو انبساط پیدا شي، فراخی پیدا شي، زړه خوشحاله شي. دقه رنګې دې خوبونو باندې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم زړه مبارک به خوشحاله شو، زړه کې به انبساط پیدا شو، خوشحالي به پیدا شوه. دا د پیغمبرۍ نه مخکې خدای پاک ښیي. لکه حضرت یوسف علیه السلام خوب لیدلی، قرآن شریف کې الله فرمایي خپل پلار ته خوب بیان کړه چې البابا انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. 11 ستوري مې ولیدل او نور او سپومې مې ولیدل چې ما ته تابع دي او ما ته سر ټیټه دي. نو پلار خو پیغمبر و هغه پوه شو چې د 11 ستورو نه ستا 11 رونه مراد دي او د نور او سپومې نه زه مراد یم او مور دې مراد ده. نو که دا رونه دې خبر شي چې ښه موږ به د یوسف تابع کېږو، ده ته به سر ټیټه کېږو، نو دا درته سازش جوړ نه کړي. نو یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. شیطان ګوره ډېر لوی دشمن دی، دا رونه به درته ولمسئ او سکیم سازش درته جوړ نه کړي. نو چې کله بیا یعقوب علیه السلام سره د خپلو بچو مصر ته لاړ د یوسف علیه السلام په دعوت او ملاقات لا، نو قرآن شریف کې الله فرمایي خروا له سجدا، دا ټول ورته سر ټیټه شو. نو فورا ورته یوسف علیه السلام وایي خپل پلار ته یا ابت هذا تأویل رؤیای من قبلو، بابا چې ما کم خوب مخکې لیدی دی هغه تعبیر شو. نو دې لیدل دغسې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته به خدای پاک خشته خشته ښکلي ښکلي خوبونه ښودل. دا پیغمبر سره خدای مدد کوي. قرآن شریف کې الله تعالی د ابراهیم علیه السلام په حق کې فرمایي ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل وکنا به عالمین، چې ابراهیم علیه السلام له مخکې ما هدایت ورکړی، لاره کوټې من قبل، د ماشوموالي نه پکې د هدایت آثار پراتو او کنا به عالمین، مونږ ته پته وه چې ده کې صلاحیت د نبوت او د پیغمبرۍ شته. بهر کیف زمارونو نو دا خشته ښکلي خوبونه نبي علیه السلام لیدل. نو بیبي عایشه فرمایي ثم حبب الیه الخلا، ځان لوالی ورته محبوب شو، لکه دا پرېوته چې د خلکو نه ځان نشم. ولې؟ ځکه قوم یې د کفر و شرک په عبادتونو کې مبتلا دي، کافران دي او مشرکان دي او بوتانو ته سجدې لګوي او د بوتانو په نومونو نظرونه او نیازونه کوي او نظرانې ورکوي او د بوتانو په نوم باندې دا منختې کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه یو ځل یو صحابي تپوس کوي، حضرت انس فرمایي دی خادم و د نبی علیه السلام، وی ما یو ځل د حضور پاک نه تپوس کړی و چې د الله رسوله تا چته د نبوت نه مخکې چته بت طرف ته رجحان او میلان پیدا شوی دی؟ وی نه، وی زما د ماشوموالي نه د بوتانو نه نفرت و او چرته د بت نذرانه صدقه دې خوړلې ده؟ وی نه، وی یو مجلس کې د ناستو او په مکه مکرمه کې یو بل کس و د هغه نوم و زید ابن عمرو ابن نوفیل. دا زید ابن عمرو ابن نوفیل دا حضرت عمر فاروق د تره زوی او مشهور صحابي دی حضرت سعید ابن زید چې عشره و مبشره کې د هغه پلار و. دیم د بوتانو د عبادت نه توبه طایب شوی. یو مجلس کې ناستو او غوښه پرته وه، ډوډۍ پرته وه او دا غوښه د بوتانو په نوم باندې حلاله شوې وه. دغې غوندې اوبه ما دې وکړل.
د بوتانو په نوم دا غوښه دا ذبحه شوې وه. نو چې څنګه کېښودې شوه نو نبي علیه السلام دعوت دی نو خوره، وی مې چې زه خو نه خورم، دا د بوت په نوم حلاله شوې ده. وی هغه زید ابن عمرو ابن نفیل هم وایي چې زم د بوت په نوم غوښه نه خورم، د بوت په نوم چې کم څاروی ذبحه شوی دی دا نه خورم. نو زید پکې مشر و، نبي علیه السلام وایي زه په عمر کې کشر و. نو هغه زید وی ډېر ښه دلیل وی اوس په مپله کې هغه خبره پرته. هغه زید د مکې خلکو ته وی خلکه وی دا څاروی الله پیدا کړی، دله په دې وجود کې د ګرځېدو طاقت الله پیدا کړی دی، او د چې کومه ګیا خوړلې ده دا مولا الله پیدا کړې ده. نو دا د بوتانو په نوم ولې حلاله وی؟ پکار چې د خدای په نوم دا حلاله کې. نو حضور پاک وی په خپله زندګۍ کې ما د بوت په نوم ذبیحه او حلال شی نه دی خوړلی، د هغې نه الله ساتلی. او حضرت زید ابن حارثه کوم چې د نبي علیه السلام غلام دی، وی یو ځل هم طواف کو د بیت الله، د بیت الله نه ګیر چاپېره بوتان پراتو. نو وی زمونږ به دا عادت و چې مونږ به هغه بوتانو له ګوتې وړلې، لکه اوس چې سړی طواف کوي او حجر اسود د لاس یوسي. دا یو احترام دی. دغه رنګې به دوی د هغه خپلو بوتانو احترام کو. نو ما مونږ به چې تلو نو بوتانو له هم ګوتې وړئ. نو ما یو بوت اصاف د هغه نوم و، وی هغه بوت له مې ګوتې یوړئ. نو نبي علیه السلام منې کړم چې مه وړه ګوتې ورونه وړئ. نو چې دوباره بیا پرې رالم نو ما دوباره قصدن ګوتې ور وړئ چې نبي علیه السلام به څه وایي. نو چې دوباره مې ګوتې یوړئ نو وی زه په سختۍ منع کړم، تا ته معلوم چې دې له ګوتې مه وړه. دا څه څیزونه دي؟ د کاڼي نه په خپله تراشی او جوړوی او بیا تعظیم او احترام کوی. دا جاهلیت په دنیا کې چې قمقل قوم دی مشرکان دي، چې څوک شرک کوي د ده نه قمقل شی بل نشته دی. لوی رب چې دا ټول کائنات یې رونو پیدا کړي او د دې ټولو کائناتو د چلن انتظام یې کړی دی، هغه خدای سره شریک ګڼل او د خپلو لاس مورتې جوړول او هغې له سترګې او غاښونه او هغې له شکلونه جوړول او هغه مالک د خیر او د شر ګڼل، دا ډېر لوی قمقلتوب. شکر الحمدلله موږ په دې خوشحاله یو چې خدای زموږ په زړه کې صحیح ښکلی توحید او د ایمان عقیده اچولې ده او خدای دې په دې عقیده ژوند او مرګ نصیب وګرځولی. نو نبي علیه السلام د دې څیزونو نه به ځان ساته مکمل. نو چې کله دا خوبونه لیدل شروع شو نو نبي علیه السلام ته حبب الیه الخلاء، ځان لشو، دا ورته خوښه شوه چې د دې ځان لشم. نو حدیث کې راځي په بخاري شریف کې چې ځان لشو نو کم خوا به ته غار حرا ته به ته غار حرا ته به لاړ. بخاري شریف کې په دې ړومبو صفو کې دا حدیث ته نبي علیه السلام مذکور دی. غار حرا ته به لاړ. غار حرا یو غر دی په مکه مکرمه کې، هغې ته جبل نور وایي. دا هغه غر په سر کې یو غار دی. فکان یخلو بغار حرا، هلته به یې ځان له به کېناسته. نو څه به یې کول؟ فیتحنس فیه، هغې کې به د الله عبادت کو. اوس ذهن کې دا سوال راځي چې دا غار حرا ولې د عبادت لپاره منتخب کو؟ یو سوال. دویم سوال دا راځي چې د نبوت نه مخکې نبي علیه السلام کم عبادت کو؟ څه کول؟ نبوت خو لا میلاو شوی نه دی. د لومبي سوال جواب علماو ګڼ لیکلی دي چې کوم اسان دی هغه درته وایم. وی غار حرا یو خو ځان له دی او عبادت خوند اله کوي چې سړی د مخلوق نه یو پوټی لږ ځان لي او رب العالمین ته متوجه شي، نو هله عبادت خوند کوي. د دې وجې نه د شپې د عبادت فضیلت ډېر راغلی دی. تهجد ولې؟ ځکه دی د مخلوق نه ځان لي، خلکو دی ریا پکې نه، شر شور پکې نه، نو سړی الله ته پوره متوجه وي. د خلکو مخکې چې عبادت کوي څوک به ټوخي کوي، څوک به شر کوي، څوک به چغې وایي، نو ستا توجه به د الله نه هغه بندګانو طرف ته پیدا شي. چې سړی ځان له عبادت کوي توجه صرف رب العالمین ته الله ته خشوع خضوع مزیدار. نو یو خو غار حرا ځان له دی، نو ته به وایې چې ځان له ځای نه خو نور هم ډېر وکنه دی ولې غوره که. نو بعضې علما وایي وی د نبي علیه السلام نیکه عبدالمطلب دغه ځای کې عبادت کړی، نو ځکه یې دا ځای خوښ و. یو جواب دا هم دی، ټیک ده. بعضې علما وایي وی دا داسې ځان له ځای و چې د خلکو د رسېدو نه محفوظ و. واقعي غار حرا په هغه غر کې اوچت دی، تقریبا څه کیلومیټر یا د هغې نه کم و زیات مزل دی ورته د غر د ویښ نه چې بره خیږي. نو څوک رسېدل رسایي ورته ګرانه ده، نو سړی پکې ځان له مطمئن عبادت کوي. لیکن رونو مزیدار خشته جواب یې دا دی که تاسو لاړئ خدای مبوزه او غار حرا ته ورسېدی او د هغې محل وقوع ته مکتل، نو پخپله به محسوس کړئ چې دا ځای ډېر مزیدار. ولې؟ ځکه هغه ځای داسې دی لکه ته به دا جوړ د عبادت لپاره دی. ځان له یو خشته مزیدار راکوټې غار چې نه پکې سړی ودرېدی شي، نه پکې سړی سملاستېدی شي، ډډه به پکې وی او مخې بلکل بیت الله شریف ته مخامخ دی.
بالکل مخامخ سړی چې هلته کې په غار حرا کې کینې ودرېږي او یا کینې په هغه غار کې نو مخامخ بیت الله. اوس خو بیت الله ځکه نه ښکاري چې ګیر چاپېره ته برنډې دي، خو د بیت الله برنډې اوس هم د هغه دی نه ښکاري. نو سړی په خپله محسوسوي چې که دا برنډې نه وې نو عین بیت الله په نظر راته. نو داسې ځای دی چې ځان لم دی، د خلکو د رسۍ نه بچ دی، اوچتم دی، محفوظم دی، او یو داسې غار دی چې ته به یې عبادت لپاره مستقل جوړ دی او مخامخ د بیت الله شریف ښکاري. نو دا ځای نبی علیه السلام دې دپاره منتخب کو چې دلته به عبادت هم کوم، د باران نه محفوظ، د نور نه محفوظ، او سړی پکې سملاستې دیر نه شي چې ناست دی چې پوره د الله عبادت پکې وکړي. او مخامخ بیت الله ښکاري، او د بیت الله کومه کونه مخامخ ورته ښکاري چې کومه کونه د بیت الله د حجر اسود والا کونه ده، بلکل د حجر اسود والا ګوټ ته مخامخ غار حرا په مکه مکرمه کې دا غار دی په جبل نور کې مخامخ. نو دې کې به عبادت کو. بیا عبادت یې څه کړی دی؟ فیتحنس فیه، عبادت پې کو. عبادت یې څه کو؟ څوک وایي د ابراهیم علیه السلام د دین څه بعضې آثار پاتې وو، نو الګیا دی په هغه طریقو باندې د ابراهیم علیه السلام د دین چې کوم آثار دي نو هغې آثارو مطابق عبادت کوي. بعضې علما دا وایي. څوک وایي نه، د نبی علیه السلام مبارک عبادت سو الهامي عبادت و. رونو دا خبره ذهن کې واچوئ چې پیغمبر د نبوت نه مخکې ولی خامخا دی، ولایت خو شته، نبوت نشته، ولایت شته. ولی ته الهام کېږي د الله د طرف نه. ګوره خوبونه به یې لیدل تر دې حده پورې. بیبي عایشه صدیقه فرمایي یو حدیث دی په مسلم شریف کې په صحیح سند دی، د مسلم شریف مضبوط سند سره دا حدیث منقول دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیبي عایشه ته فرمایي، وی عایشه وی هغه انی لاعرف الحجر، انی لاعرف الحجر الذي كان يسلم علی قبل النبوة. وی هغه کاڼې چې د نبوت نه مخکې به په ما سلام اچو، وی هغه ما ته معلوم دی. انی لاعرفه الان، وی اوس هم ما ته معلوم دی هغه کاڼې. او یو روایت کې داسې دی چې زه به کله د دې کاڼي مخکې راتېرېدم نو دې کاڼي به ما ته په بلند اواز ووي السلام علیک یا رسول الله، اواز به یې راته کړه. په صحیح مسلم کې دا حدیث موجود دی او په مضبوط سند موجود دی چې الله رسول په دا دې سلامي. نو ګوره دې آثارو ته ګوره، د نبوت نه مخکې کاڼي پې سلام اچوي په نبي علیه السلام، کاهنان خبرونه ورکوي او خشته خشته خوبونه ویني نبي علیه السلام، مزیدار مزیدار. نو چې دا څیزونه الله القا کوي انسان ته خوبونه یې نو د عبادت الهام به مو ته په زړه کې کوي چې په دې طریقه عبادت کوه، دا طریقه عبادت کوه، په دې طریقه عبادت کوه. نو په هغه طریقه نبی علیه السلام په هغې کې عبادت کو. او یو روایت کې د یتحنسو په دې یتحنفو دی، فیتحنفو فیه. او دین حنیف هغه دین دی چې کوم د ابراهیم علیه السلام دینو. یو حدیث پاک کې راځي الانبیاء کلهم اخوة بني العلات، وی انبیاء ټول علاتیرونه دي، ابوهم واحد و امهاتهم شتا، وی پلار یو دی او میندې جدا دي. علاتیرونه هغې ته وایي چې پلار یو او میندې جدای دي ته علاتیرونه وایي په عربی کې. نو ابوهم واحد، د ټولو پیغمبرانو پلار یو دی، امهاتهم شتا، میندې جدا دي. مقصد څه شروع؟ مقصد دا چې عقیده د ټولو پیغمبرانو یوه ده، اصول یو دي. اصول آدم علیه السلام نه د نبي علیه السلام پورې چې څومره پیغمبرانو عقیده د ټولو مشترکه ده، فرق پکې نشته. اصول د عبادت یو دي، مونځ هغې ټولو پیغمبرانو منځونه کړی دی، اصل دا شو. ټولو پیغمبرانو زکات ورکړی دی، عبادت بدني مالی، دا اصول دي. او فروعات چې دي، فروعات فروعي مسائل د هر پیغمبر بیا جدا دي. لکه د مونځ طریقه د نورو پیغمبرانو جدا وه او زمونږ د مونځ طریقه جدا ده. اوقات د نورو پیغمبرانو جدا او زمونږ جدا دي. نو یتحنفو د بل روایت کې دین حنیف دا د ابراهیم علیه السلام د دین نومو، لکه زمونږ د دین نوم چې څنګه اسلام دی، رضیت لکم الاسلام دینا. نو د ابراهیم علیه السلام د دین ممکن ده چې الله ورته الهام کو، القام کوله، او بعضې آثار د ابراهیم علیه السلام د دین پاتې و، د هغې مطابق هم لګیا او رب العالمین ورته په خوبونو کې یا په زړه کې القا کوله، ولایت ښودې، د هغې مطابق نبي علیه السلام عبادت کو. خفه یتزودو، ځان سره به یې توخه وړله، توخه به یې وړله. چې توخه وړي دا ولې وړي توخه خوري؟ بس توخه ځان سره وړي. دې درونو یو بله مسله معلومه شو. بعضې خلک د رهبانیت والا عبادت کوي لکه عیسایان او د هغوی پادریان او د هغوی هغه خاص خلک، نو هغوی ډوډۍ نه خوري، ودونه نه کوي. دا په اسلام کې شدیده ګناه ده. لا رهبانیت فی الاسلام، قرآن شریف د دې نه ګورې منع کړې ده. اوس نبی علیه السلام ځان له دی، بعضې خلک د دې نه یو خبره معلوموي
هلکه اوس هم یو سړی به لاړ شي او په یو جونګړه کې او په یو غار کې به 40 ورځې چله وباسي او عبادت به کوي. نه اوس چې چله وباسي په جومات کې به کښېنئ، یا اوس که ته عبادت کې اعتکاف کې په جومات کې به کښېنئ. شاړې ځمکې ته غرونو ته ځنګل ته به نه دی. ولې؟ نبی علیه السلام تللی دی وایي ته ما منې کې. نبی علیه السلام چې کوم وخت کې تللی دی او دغه چلې نبی علیه السلام ایستلې هغه وخت کې منځونه لا فرض نو په نبی علیه السلام او نه د جمع د منځ حکم راغلی و. اوس په تا منځ فرض دی او د جمع منځ در باندې بنابر یو قول واجب دی یا سنت موکد دی او د جمع د منځ ثواب د ځان له د منځ په نسبت یو په 15 یا په 20 چنده زیات دی. نو چې ته ځان له اوس په غار کې کښېنې یا په جونګړه کې کښېنې او د جمع منځ در نه پاتې دی نو ګټه دې وکړه که تاوان دی وکړه. نفلی عبادت کېلته سنت موکد دی پرېښودل بنابر یو قول واجب عبادت دی پرېښود. د جمع د منځ لوی ثواب دنه پاتې شو. نو دا په شریعت کې هغه شریعتونو کې جایز و، زمونږ په شریعت کې منع دی. هغوی به ودونه نه کول او زمونږ په شریعت کې نبی علیه السلام د واده حکم کړی دی چې باقاعده وادو کې تزوجو، حدیث کې راځي ودونه وکئ. او من رغب عن سنتي فلیس مني، النکاح من سنتي، زما د طریقو یو طریقه ده. چا چې له دې نه رغبت وکړو او رهبانیت طرف ته میلان وکړو وایي دا زما طریقې والا نه دی. نو نبی علیه السلام توخه وړله، دې نه بله معلومه شوه توخه به ځان سره وړې، ځان سره یې توخه باقاعده یې وړه. او حدیث کې راځي چې کله به موده تېره شورا به نغی بیبي خدیجې ته به پته وه چې نبي علیه السلام سره به اوس توخه خلاصوي. نو حضرت خدیجې رضی الله عنها به ورسره توخه وړله. توخه به یې سو ستوان به ستوان عموما اوبه به یې بتکي کې به یې ځان سره اوبه یې وړی. قسم دی سړی حیران شي چې د خدیجې رضی الله عنها د حضور پاک سره څونه محبت و، الله وله انتخاب کړی دی او څومره تکلیف یې برداشت کړی دی. د دې زمانې ښځې به داسې ونه کړي. سړی چې طاقتمن سړی وي نو غار حرا ته نشي ختی، ګران کار دی. په زرو دمو به خیږي، په سلو هم نه په زرو، هر 2 قدمه پس به کښېنې، ګران کار دی. نو ما وی خدای مونږ نشو ختی، ځوانان یو تکړه یو او بیبي خدیجې سره به د اوبو بتکې مو او ستوان او خوراک به مو ورسره او د دې ویښ نه هغې سره پورې نبي علیه السلام پسې وړلي دي. داسې بیبي والا خدای پاک ورکړی وه. نو توخه به ورسره پرته وه، په هغې به یې خپل ګزر اوقات کو. نو چې 40 کاله ته عمر ورسېد نو رب العالمین نبوت والا ورکړه. په سویم تاریخ نبوت میلاو شو. نو علما پکې لږ اختلاف کوي. څوک وایي نبوت دا د ربیع الاول په 8 تاریخ میلاو شوی دی، ځکه پیدایش د نبی علیه السلام د ربیع الاول په 8 تاریخ. ما درته ویلي چې اختلاف شته، څوک 9 یادوي څوک 8 او 12 ربیع الاول هسې مشهور دی د ولادت تاریخ. دا هیئت دانانو رد کړی دی ځکه د نبی علیه السلام چې کوم د پیدایش ورځ ده دا په 12 نشي راتلی، هغه حساب کتاب یې لګولی دی. نو سن 8 ربیع الاول ولادت شو او سن 8 ربیع الاول دا بیا نبوت میلاو شو. نو 40 دن پوره شو. او بعضې حضرات وینه په رمضان 19 تاریخ نبوت میلاو شوی دی. نو بیا تقریبا 40 کال او 6 میاشتې تقریبا ترېنه جوړیږي. بهر کیف نبی علیه السلام دا واقع په خپله ذکر کوي. دا د حضور پاک د خولې مبارکې وینا ده. وی زه ناست وم په دې غار حرا کې او دې کې یو څو کسان راغلل، زه یې راپاڅولم د خپل ځای نه. لومبې خو یې زما شق صدر وکړه. هغه کومه سینه مبارکه چې شلی ما درته مخکې بیان کې ویلي چې 4 ځله د نبي علیه السلام شق صدر شوی دی، سینه مبارکه ورته سیریله شوې ده. یو چې کوم وخت بیبي حلیمې کرو، دویم د نبي علیه السلام عمر 10 کاله او دریم چې کوم وخت نبوت ورته میلاویږي او 4م چې کله نبي علیه السلام د معراج په سفر ته دا 4 کرته دا شق صدر شوی دی. نو نبی علیه السلام یې په خپله ذکر کوي. بیهقي په دلایل النبوت کې هم دا واقع ذکر کړې ده او جلال الدین سیوطي په خصائص کبرا کې هم دا واقع نقل کړې ده. دا د نبی علیه السلام زباني ده. وی 2 کسان رالل. وروسته بیا حضور پاک فرمایي یو حضرت جبریلو او یو حضرت میکایلو ورسره نورې فرشتې هم دي. نو یې زه یې پاڅولم، نو یې زما دا سینې دې ځای کې وشلوله اوبو باندې. وی سامان یې ټول د جنت نه راوړی دی او بې د زمزم استعمال کړي دي. دا ګورې وروڼو د عام عادت خلاف کار دی. دا د عقل نه بار دی او د عقل او د عادت نه چې کوم شی بار هغې ته معجزه وایي. لکه د کاڼي خبرې کول، څوک مني چې کاڼي به خبرې وکړي؟ کاڼي خبرې د نبي علیه السلام سره دې ته معجزات وایي. یو د عقل او د عادت نه خلاف کار چې د یو نیک صالح مسلمان نه صادر شي نو هغې ته کرامت وایي، او د عقل او د عادت نه خلاف کار د پیغمبر نه صادر شي هغې ته معجزه وایي. یو ټکي باندې اکسیډنټ وشي یو سړی پکې بچ شي چې ته تپوس له ورشي نو څه وایي؟ وایي بس په معجزه نه ته ورسې بچ گئے. هلکه ته پیغمبر یې څه چې معجزه نه ته ور پر بچ گیا.
دا غلط خبرې دي معجزانه طور صرف پیغمبر له راځي دا ووایه چې الله مې مدد وکړو یا غیبي طور خدای بچ کړم موږ خلک څه وایي یاره جي بس د خدای یو معجزه وه نو دا زر وایي که نه وایي هلکه څنګه بچ شوی یاره بس یو معجزه وه نو ته پیغمبر یې معجزه خو په اصطلاح کې د پیغمبر سره خاصه ده نو دا د اصطلاح نه ځان ساتئ دا به نه وایي چې معجزانه اخبار کې به هم غټ سرخي به لګېدلي معجزانه طور پر بچ گئے معجزانه طاقت معجزه صرف د پیغمبر سره ما سوا د پیغمبر هغې ته کرامت ویلی شي د الله مدد ورته ویلی شي معجزانه لفظ به نه استعمالی دا د شریعت په اصطلاح کې صرف د پیغمبر هغې کارونو ته وایي چې د عادت او د عقل نه بار صادر شي نو دا هم د عقل او د عادت نه بار خبره ده سینه شلیږي وینه ترې نه بیږي او سینه بغیر ګنډلو بیا پیوس کېږي او زړه انځلې کېږي نو سامان ټول د اپریشن د جنت نه راغلی دی نبی علیه السلام وایي او اوبه د زمزم استعمال شوي دي علما د دې نه معلوموي چې د زمزم د اوبو نه برکتي اوبه په جنتونو کې هم نشته د حوض کوثر نه هم دا غوره دي ولې که نورې اوبه د دې نه بهترې وې نو د نبي علیه السلام د زړه د مبارک د انځلو دپاره بیا هغه اوبه راوړی وې چې سامان د جنت نه راوړي نو بیا راوړی وې که نه د زمزم په اوبو یې ووینځه او د زړه سره داسې پوټې غوندې لوتره وه وی هغې یې ترې لرې کړه ویې غورځوله او نبي علیه السلام ته یې اورئ وی دا د انسان په زړه کې د شیطان د ناستې جالې چې دا ترې لرې کړو ختمه کړو او یو کاسه وه د سرو زرو چې هغه د ایمان او د علم نه ډکه وه هغه یې زما په دې سینه کې ورواړوله ایمان او علم په سترګو نه ښکاري دلته یې وجود نشته خو عالم بالا کې دا ټول اعراض د دې عالم هلته وجودونه لري لکه زمونږ مونځ به تللی کېږي روژه به تللی کېږي او زمونږ حج او ذکرونه به تللی کېږي نو ته به یې ټول خو په هغه څیز کې راځي چې کوم شی مادي وي دا څنګه تللی کېږي نو څه جوابونه یې علما نور هم ورکوي خو مضبوط جواب دا دی چې د دې عالم اعراض چې دي چې هغه نه محسوس کېږي او نه په لاس کې نیولی کېږي نه تیلی کې اچولی شي دې له به وجودونه وي په هغې عالم کې هغه شکلونه به یې راوالي په تله کې به یې واچوي نو ایمان او علم هم یو شکل لري لکه حدیث کې پاک کې راځي وي ما له پی وسکل او چې کوم رانه زیاتي شو مې حضرت عمر له ورکړل نو صحابه ته تپوس کې د الله رسول تعبیر یې څه دی وی دا علم دی ګوره علم یې د پیو په شکل نبي علیه السلام ولیده یا د قیامت پر ورځ ګډ به راولي یحیی علیه السلام له به چاړه ورکوي به یې لال کړي الله بوی دا مرګ دی لال ختم شو نو مرګ د ګډ په شکل کې ولیدلی شو وی زما رګونه پې ډک شو او یو مهر ورسره و زما په دې زړه د پاسه یې ولګاو او بیا یې په لاس راښکه سینه مې بنده شوه وی یو غیبي تله راله دا حدیث هم په خصائص کبرا کې جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه په مختلفو سندونو راوړی دی یو سند نه دی ګڼ سندونه یې وله راوړی دی دا یې ثابت کړی غیبي تله راله نو یې یو چابلي کې ودرونم او بل چابلي کې بل سړی ودرو نو بیا کسان غیبی راتلل هغه زیاتول اخوا لس شو دې خوازه شم نو بیا زه درون شم اخوا شل شو دې خوازه شم بیا درون شم اخوا ته لس به زیاتول اخوا سل شو دې بل طرف ته زه شم زه پې درون شم نو دا یو فرشته دی بل ته وایي چې بس مې تله که دا ټول مخلوق د دنیا د سره په یو چابړي کې واچو دی بل طرف ته دی به په هغې درون شي او دی به پې وزندار شي دی نبي علیه السلام مبارک د خپل د پیغمبرۍ د نبوت هغه مرتبه ښودله خبره مې دې پورې کوله رونو د جبریل علیه السلام د دې کارونو نه فارغ شو نو نبي علیه السلام ته وفرمایه وویې چې اقرأ ولوله لوله څه ولوله نو بعضې علما یو حدیث نقل کړی دی چې د ریخمو په کپړه کې ورته دا آیتونه راوړي دا 15 آیتونه او د ریخمو دا کپړه ډېره مزینه کړې وه په هغې کې ورته وي اقرأ ولوله نو جواب اسان شو ما انا بقارئ بخاري کې راځي ما چې زه خو لوستونکی نه د خو امي ما خو نه سکول ویلی دی نه مې کالج کې سبق ویلی دی نه دارالعلوم او نه په مدرسه کې خو دا روایت یو پوټی کمزوری دی مضبوطه خبره دا ده چې جبریل علیه السلام په یاد ورته لګیا دی دا مضبوط حدیث دی چې اقرأ لولا چې زه درته کم سویم دا ما سره لولا نو نبی علیه السلام وتی ما انا بقارئ نو دلته اوس ته موږ طالبان سوال کوي چې نبی علیه السلام خو عربي دی او په عربو کې فصیح ترین او بلیغ ترین شخصیت دی نو دی ولې لوستل نشي کولی لکه زه تا ته یم بچې ما سره لوله
یا رور شا به ما سره لوله نو ته پښتون او زه راته پښتو ویم نو پښتو لوستل څه ګران خو نه ته خو یې ویلی شي نو نبي علیه السلام عربي و او فصیح بلیغ شخصیت دی او د ژبې نه هم ښایسته ښکلې مزېدار صفا ژبه لري نو چې جبریل علیه السلام ورته چې ما سره لوله نو نبي علیه السلام ولې وایي چې ما انا بقارئ نشم لوستلی دا ولې وایي وی دا په نبي علیه السلام هیبت راغی بعضې وخت په انسان هیبت راشي ولې دومره ځان له غار دی او غر دی او دومره فرشتې دي مو لیدلې او سینه مبارک هم اوښلیدله او وزن هم پکې وشو او ناشنا خلک هم او جبریل علیه السلام هغه خپل قوت او طاقت هم شته او میکائیل علیه السلام دی نو په نبي علیه السلام هیبت راغلی دی د هغه هیبت د وجې نه لوستل نشي کولی او که ته وایې چې دی خو دغه وخت خدای نبوت ورکړه نو دا یره پې ولې راغله په پیغمبر یره ولې راځي نو یره د نبوت سره څه منافي شی نه دی دا راځي حضرت ابراهیم علیه السلام متعلق قرآن شریف کې الله فرمایي چې کله هغه فرشتې رالي د لوط علیه السلام د قوم د عذاب دپاره نو ابراهیم علیه السلام ولا زر فورا قرآن شریف کې الله فرمایي فما لبثا ان جاء بعجل حنیز یو سخی یې وله رویت کړ نو چې ویې کتل چې هغوی خو خوراک نه خوري هلکه دا څه غله ډاکوان چتني نو ابراهیم علیه السلام اوجس فی زړه کې یره راغله نو قرآن شریف کې الله وایي فلما ذهب عن ابراهیم الروع چې بیا فرشتو ورته وایي چې مونږ خو د الله فرشتې یو تا له د زوی زیری درکو او د لوط علیه السلام قوم هلاکو نو د ابراهیم علیه السلام نه یره لاړه نو یره خو په انسان راځي پیغمبر د ډېر لوی شخصیت دی د خدای نه لاندې د مخلوق نه پورته مرتبه لري خو انسان خو دی که نه یره پې خامخا راځي غاښونه د نبي علیه السلام مبارک شهیدان شو یعنی زخمیان شو په احد کې تبه پې راځي ټوخی پې راځي بیماري پې راځي انسانیت او بشریت خو په پیغمبر کې شته ذاتي طور نو یره پې راله یا بل ځای کې راځي چې موسی علیه السلام کوم وخت کې امسا وغورځوله نو هغې نه مار جوړ شو نو رستو شو تی نو الله ورته لا تخف مه یریږه انه لا یخاف لدی المرسلون زما په مخکې پیغمبران ولې یریږي نو دا طبعي یره په انسان راځي دا د نبوت سره هېڅ قسمه منافات نه لري خامخا یره په نبي علیه السلام راله نو ما اقرا نشي ویلی نو حدیث کې راځي د بخاري چې جبریل علیه السلام ځان ته راته راغړوست فغتني ځان ته یې راته راغړستلم زور یې راله راکړ نو بیا وایي اقرا لوله اوس چېرته لوستی شي مخکې خو صرف د ملاقات یره وه اوس خو پکې زور راغی جبریل علیه السلام ملک د فرشته ده هغه ملکي قوت او طاقت د نبي علیه السلام په وجود کې وردننه کوي وی اقرا بیا وی ما انا بقارئ اوس چېرته لوستی شم نو دوباره بیا زور ورکړه بیا وی اقرا وی نشم لوستلی نو درې باره بیا ولا زور ورکړه درې زورونه یې ولا ورکړل نو بیا ورته اقرا باسم ربک الذي خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم خرونو دا زور یې ولې ورکاو د زور سره جبریل علیه السلام کوشش کوي چې ما له خدای پاک کوم وصف را کړی دی او زما د سینې نه هغه نبي علیه السلام طرف ته منتقل شي د دې اثرات ته یو څو مثالونه ښیم چې ستاسو ذهن نه شبهه ختمه شي یو سړی راغی نبي علیه السلام ته مخامخ کېناست چې کېناست دا سړی نبي علیه السلام ته چې زه مسلمانېږم پیغمبر علیه السلام ورته فرمایي ډېره ښه ده وی صاحب یو ګناه ده د هغې نه ګورې نشم صبرېدی مسلمانېږم خو د یوې ګناه نشم صبرېدی ما له به په دې اسلام کې د زینه اجازت راکې صحابه یې اوه اوف اوف دا څه کې د نبي علیه السلام په مخ کې دا خبرې کې قسم د رسول الله مبارک خدای پاک عجیبه شخصیت پیدا کړی د دې سیرت مقصد ګورې دا دی صرف قصې نه دي ټیک ته ځان هم خبرول پکار دي د خپل پیغمبر د حالاتو نه پکار دی چې موږ خبر شو لیکن غټ مقصد د سیرت دا دی چې موږ د رسول الله مبارک په تعلیماتو عمل وکړو زده کړو هغه اسوه حسنه ده چې هغه څه اخلاق ځان کې پیدا کړو نو نبي علیه السلام مسکی شو رانږدې شي قرب چې رانږدې یې کړه نو بهترین انداز باندې اوس پوهیئ وی تحبه لاختک وی دا بدعملي به خور له خوښه کې چې ستا خور سره یې څوک بدعملي وکړي وی نه قربان فداک ابي و مور پلار مې درنه قربان نه به یې زه خپلې خور له خوښه کړم او نه به بل څوک خپلې خور له خوښه کړي وی تحبه لامک مور له به دا ګناه خوښه کړي وی نه الله رسوله قربان نه زه مور له خوښه نه به بل څوک خوښه کړي وی لور له به یې خوښه کړي ښځې له به خوښه کړي یو یو ورته شماري وی د الله رسوله قربان نه به یې زه ښځې لور له خوښه کړم نه به یې بل څوک خوښه کړي بس سړی پوه شو که نه چې زه دا بدعملي کوم نو چا سره به کومه یا به د بل چا خوري یا به د چا لوري یا به د چا موري یا به د چا ښځی نو چې خپلې له نه خوښی نو بل له ولې خوښی وی غلی شو نبي علیه السلام څه چل وکړه په دې سینه باندې ورته لاس مبارک داسې راښکړه او اللهم
طهر قلبه، خدای زړه والا پاک کې دې سړي لا، واحسن فرجه، او اندام هم والا پاک کې. صحابي وایي چې د نبي علیه السلام لاس زما سینې ته ورسېده. په ترمذي شریف کې راځي چې د نبي علیه السلام لاس زما سینې ته ورسېده، وایي قسم د شهوت ختم وتښتېده، او وایي د دې نه پس داسې زما نه شهوت لاړ چې زما به خپلې بیبي ته د ضرورت هغه ډېر کم ضرورت پېښېده، پردو خلکو ته خو مې د سر نه د ګناه هغه توجه بلکل ختمه شوه. دا یوه شوه. دویم مثال دله در کوم. حضرت جریر ابن عبدالله بجلی نبی علیه السلام لیږه چا یو کعبه جوړه کړې وه د بیت الله په مقابله کې په یمن کې، نو دی یو لیږه وی لاړ شه او لښکر دله در کوم دا کعبه د بیت الله مقابله کې روانه که. حضرت جریر ابن عبدالله ورته وایي وی صاحب زه په اس نشم ټینګېدی، وی چې په اس کښېنم راپروزم، وی دلته راشه. نبی علیه السلام وله په شا لاس کېښود او دعا یې ورته وکړله، او وی د نبی علیه السلام د لاس لګېدو سره زما په وجود کې داسې طاقت پیدا شو چې تر مرګه پورې ما نه بهترین شاه سوار بل نشته او د اس نه بیا چېرته نه یم پرېوتلی. دا دوه شو. درېیم مثال به دله درکړم. حضرت ابو محذوره رضی الله عنه وایي وی نبی علیه السلام چې کله مکه فتح کړه او طایف او حنین دا علاقې فتح شوې، نو پیغمبر علیه السلام را روانو، نو زمونږ د کلي په خوا کې دمه واچوله. دی د مکې سره خوا کې یو بانډه کې اوسېده. وی د مانځه وخت شو، نو مؤذن لګیا دی بانګ وایي، نو زه یم یو څو ماشومان نور دي مونږ د هغه بانګي پیښې کولې، چې څنګه چغې وي هغسې چغې مو والې پیښې به م کولې. وی نبي علیه السلام صحابو ته یې منډه کې دا ماشومان راونیسئ، وی نور ته وتښتېدل او زه یې راټینګ کړم. وی چې څنګه یې بوتلم او پیغمبر علیه السلام ته یې مخامخ کېنولم. وی ما ته وی شا به دا بانګ وایه چې پیښې دې کولی هغسې ووایه. نو دی وایي دا د الفاظ دي، وی زما دغې وخته پورې د نبي علیه السلام او د بانګ نه ډېر لوی نفرت و، ډېر نفرت مې و. وی ما ته وی شا به وایه، وی شروع مې وکړه، وی یارېدم که مې نه کوله او مې نه وهي، شروع مې وکړه خو نفرت مې و. نو پیغمبر علیه السلام دا لاس راواغېسته او زما په سر یې کېښود او زما په دې مخ یې داسې راښکو او د دې مخ نه لاندې لاړ زما د سینې له دا لاس راورسو مبارک. وی د حضور پاک د لاس یخوالی مې په داړه کې محسوس کو او وی د لاس لګېدو سره راته خدای بانګ خوښ کړ. نو شهادتین په نبی علیه السلام دوه ځله وی، زمونږ د طالبانو ته ترجیع وی په اذان کې. یو ځل وی اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله. دی په یو ځل وی دوباره په بیا وی. وی څنګه حال دی؟ وی صاحب بیا ایمان راته ښایه. هغه ابو محذوره خدای مسلمان که، نو د مکې مکرمې مؤذن یې مقرر که. وی دا د مکې مکرمې مؤذن مې ته مقرر که. دا بل شو. د دې ډېر زیات مثالونه دي، د دې تاثیرات وي، دا روحاني اثر او روحاني تاثیرات وي. نو جبریل علیه السلام نبی علیه السلام ځان ته 3 ځله راته راڼه باسي دې دپاره چې هغه د ملکیت څه ناسه طاقت د نبی علیه السلام دی. ولې اوس به ملاقات جبریل سره بار بار کېږي، نو چې بار بار کېږي نو هر وخت په ده داسې یره راځي، نو قرآن شریف سره به څه کوي؟ دا خو وحی ده. نو هغه خپل طاقت او قوت یې وردننه کو. زمونږ بعضې علما دي هغې یو اوږد 3 نسبتونه دلته ذکر کوي، نسبت انعکاسي، نسبت القایی او اتحادی وغیره. خو هغه تفصیل د طالبانو سره تعلق لري نو درته نه ویم. دا 3 زورونه نبی علیه السلام ورکوته وی اقرا. ګوره رونو لومبې قرآن شریف دا 15 آیتونه دي. در حقیقت لږ به یو فوټې دلته سوچ کوو. 15 آیتونه دي، 4 علمونه دي. ګورئ لومبې 4 علمونو ته اشاره کېږي. ظاهر کې خو مونږ ته 15 آیتونه ښکاري. یو زمونږ پښتانه چې ورته ناظره وایي، نبی علیه السلام ته وایي اقرا ما سره لوله. نبی علیه السلام ورسره لولي. مونږ دا ماشومانو ته چې سبق ښایو نو مونږ ورته څه وایو؟ ناظره ورته وایو، چې دا پښتانه ورته خوینده وایي او دا ښځې م ورته پخوینده وایي. پخوینده وایه، په ناظره وایه. دا ناظره شوه، د قرآن لوستل دا یوه شوه. دویم وایي ما سره وایه. ما درته ویلو چې راجح روایت دا دی، ما سره وایه چې زه ویم. نو حفظ په یادو ورته یادی، کاغذ یې ورلکه چې دا ځان سره کور ته 100 د دې نه وایه. حفظ ته ثابت شو. او نبی علیه السلام ته به همدقسې قرآن شریف چې څنګه جبریل علیه السلام تلاوت که نو یادېده به ورته. دریم عقایدو ته اشارت شو. اقرأ لولا بسم ربک الذي خلق. ګوره لومبې آیت الذي خلق، دا هغه ذات نوم واخله چې هغه د دې ټولو کائناتو خالق دی. دا د عقیدې لومبې باب شو چې کوم ذات دا ټول کائنات پیدا کولی شي، په تا کې د لوستو طاقت هم پیدا کولی شي. چې کوم ذات د نیست نه هسته کائنات وجود ته راوستی شي، نو تا کې بغیر د مدرسې او د سکول او د کالج د سبق ویلو نه مضبوط فصیح بلیغ او یو بهترین معلم د انسانیت د نه الله جوړولی شي.
او خدای پاک وکړله. زم دا غار حرا ولې خدای منتخب کړه؟ دې کې الله یو بل حکمت ته اشارت کوي چې د دین ښودل نه بلډینګ غواړي، نه لویه مدرسه غواړي او نه لوی دارالعلوم غواړي. که لویه مدرسه وي، لوی بلډینګ وي، لوی دارالعلوم او لنګر او هاسټل وغیره هر څه پکې وي ډوډۍ، نو ټیک ته فایده به یې ډېره زیاته وي. خو که یو سړی وایي زه دین بل ته رسول غواړم او دی په یو شاړ ځای کې هم کېناسته او د دین کار یې شروع کړ او په یو شاړ جومات کې هم کېناسته او د دین کار یې شروع کړ، نو رب العالمین به د ده نه مخلوق ته ډېر لوی خیر ورسوي. ګوره غار حرا کې د انتخاب شو او لومبۍ خبره عقیده ده. بنیاد د انسان د عمل عقیده ده. ګوره که عقیده دې بربادی او ته ډېر منځونه هم کې او ډېر نفلونه هم کې او ډېر تهجدونه هم کې، نو ګورې دا د خدای په نیز د ماشي د وزر برابر قیمت نه لري. الذي خلق او مفعول به نشته، را طالبان پې پوهېږي، دې نه وروسته یو مفعول غواړي. الذي خلق، دا نه چې خلق السماوات اسمانونه پیدا کړل، یا خلق الارض مکې پیدا کړه، یا خلق الانسان انسان پیدا کړه. دې کې تعمیم ته اشارت دی چې د ټول مخلوق خالق څوک دی؟ رب العالمین. نو چې دومره لوی ذات دی اده سره او د هغه نوم بسم ربکه د مدد دپاره د بېل استعانت دپاره ده. د الله د نوم مدد ځان سره واخله چې کوم ذات د کائناتو خالق دی، تا کې د وینا طاقت او د معلمیت د انسانیت د معلم طاقت پیدا کړلی شي. ربکه کې دویم عقیدې ته اشارت شو چې عقیده به دې دی چې ګورې د دې ټول خالق رب څوک دی؟ الله دی. رب د مربي په معنا سره دی یو شی کمال ته تدریجن رسول، لکه نطفه ده، د هغې نه د مور په ګېډه کې خشته ښکلی انسان جوړ کړ او بیا چې بار میدان ته راغی نو هغې کم دی ته کمال ته ورسو. دې ذات ته څه ویلې کېږي؟ رب ورته وایي. هر یو څیز د لاول پوټې وي تدریجن رو 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 په قلار قلار کمال ته ورسوي. دې زمیندار ته مجازي رب وایي، لکه چې تیغه روزي نو کله سر اچوي، کله خاختراشي کوي او کله دارو درمل، نو هغه بوټې کمال ته ورسېږي. دا مجازي دی، په حقیقت کې دا کارونه الله کوي، دی یو ظاهري سبب. نو رب څه معنا؟ تاکې تدریجن د لوستلو او د بل د پویولو او د قرآن د تعلیم طاقت زه پیدا کوم، رب نیمه. او دریمه ښه خبره شوه، بسم ربک الذي خلق الانسان من علق. دا عجیبه دلیل دی. انسان یې د وینې د یو لوتړۍ نه پیدا کړ، د مور په ګېډه کې. علق اصل کې د علوق نه ماخوذ دی، یو هغه شی چې هغه چسپان کېږي یو شي پورې، هر شی چې وي یو بل شي یو شي پورې چسپان شي او ولګي یو ځای کې یو ټاکی دی راواغېسته او یو دیوال پورې دی ولګوله، دې ته ویلې کېږي. د دقه څیز نه الله یو ښایسته ښکلی انسان پیدا کړ. خلق الانسان یو انس او محبت والا او یو قابل شخصیت، دا د دغه څیز نه خدای پیدا کړ. نو الله وایي چې دا کولی شم. ګوره لوی عقیده ده. خالق شو، مالک شو. دا ماشوم چې بیا د مور په ګېډه کې لویږي، د دې لویولو پسې چې څومره طاقتونه لګېدلي دي، دا طاقتونه ټول د چا په لاس کې دي؟ دا د الله په لاس کې دي. دې ماشوم ته دغه وخت کې د ده نوکان جوړېږي د مور په دې ګېډه کې، د ده غوښه جوړېږي د مور په دې ګېډه کې، د ده سرمن جوړېږي د مور په دې ګېډه کې دننه، د ده وازګه جوړېږي، د ده ویښته جوړېږي په سر د مور په دې ګېډه کې، د ده ګرده جوړېږي، د ده جگر جوړېږي د مور په دې ګېډه کې، د ده کلمې جوړېږي د مور په ګېډه کې، د ده سرمن جوړېږي، دغې چربي هر څه جوړېږي. دا خو مختلف طاقتونه غواړي که نه؟ دا د څه نه جوړېږي؟ دا مختلف طاقتونه چې د مور دې ګېډې ته الله تعالی د مور د طرف نه په یو پایپ او په یو ذریخه باندې وردننه کوي، دا او هر شی خپل ځای لځي. نوکان جوړېږي دلته په دې ګوتو کې، دا نوکان چته په سر کې جوړ نه شو. دا بعضې بدبختیان وایي د اتفاقیاتو سره کار کوي. هلکه اتفاقي بچیا دا خپې چته سر کې جوړې نه شوې، څنګه اتفاقیات دي؟ دا لاسونه چته هم په دې کونډو کې جوړ نه شو، دا پوز او سترګې چته هم په دې سټ کې جوړې نه شوې، او دا مخصوصا دا چته هم په خوله کې جوړ نه شو. دا څنګه اتفاقیات دي؟ هر شی چې کوم ځای له مناسب دی هغه ځای له خپل طاقت رسوي. د مور په ګېډه کې دا کارونه څوک کوي؟ دې ته رب وایي. رب دا معنا ده، دا مفهوم دی. نوک چې د کوم شي نه جوړېږي هغه شی به حقه ځای له رسي، هلته به دې نوک جوړېږي. سرمن چې کوم ځای کې جوړېږي هغه طاقت به حقه ځای له رسي، نو هلته به دې سرمن جوړېږي. غوښه چې کوم ځای جوړېږي هغه طاقت به هغه ځای له رسي، هلته به دې غوښه جوړېږي. جګر چې کوم ځای کې الله مقدر کړی دی هغه شی به هلته دی، هلته به جګر جوړېږي. دې ته رب وایي. یوازې دا نه چې پروردګار او پالونکی. رب یو ډېر لوی وسیع مفهوم لري. خپې وله جوړ کړي، عقل وله جوړ کړي، دماغ او نري نري رګونه بیا په دې مازغو کې او په هغې کې د وینې چلن، نه پکې بیټري شته او نه ټرانسفارمر شته، او ستا زړه لګیا دی خپل حرکت کوي او وینه سپلای کوي او خراب او باسي او تازه وینه وجود ته رسوي، او په وینو کې بیا هغه خلیې هغه څومره دي او په زرګونو هغه سپینې او سرې او قیسې پیسې، دا چا پیدا کړلی؟ دې ته رب وایي. رب دا ورته ښایي چې زه رب یم، نو تا کې د لوستلو او د تعلیم طاقت پیدا کولی شم. خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاکرم الذي علم بالقلم. دوه خبرې دي. ربک الاکرم،
بعضې وخت کې یو سړی د یو شي تقاضا کوي چې زده کړم استاد یې شومي استاد ورته پوره خبرې نه ښایي یاره ولې دلته که زه دا هر څوک یم خو دی ما سره یو شان شو الله وی ربک الاکرم ګورې زه سخي مخه چې د کوم څیز تا ته ضرورت دی فټافټ به درته حاضرېږي زه به درته ښیم ربک الاکرم الذي علم بالقلم اوس دې کې بل اشارت شو علم بالقلم اسباب به استعمالی ما هم دله جبریل رالیږم دی ستا یو سبب دی قلم شو مثلا دې زمانه کې کمپیوټر شو مثلا بل یو شی شو د تعلیم او د تعلم په لار کې چې کوم اسباب دي خو هغه زمانه کې که کمپیوټر یاد کړی وي شاید چې خلکو چې دا څه شی دی قلم استعمال شو نو د علم دوه قسمه دی یو سړی چې علم زده کوي دوه سببې دي یو ظاهري سبب هغې ته وایي قلم شو مثلا دې ته کسبي علم وایي او یو وهبي علم دی قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك كبيرا وی هغه فضل الله عليك عظیمه وی هغه شی تا ته نو معلوم او ما درته وښه یا ماشوم ته هدیناه النجدین د ښې او د بدې لار ښودل یا د غوا بچی پیدا شي دا څلور خپې چې اخلي او د مور غولانځه هغه په خوله باندې لشي دا طریقې دا هغه وهبي څیزونه دي الله تعالی یلقا کوي په یو طریقه دې ته وهبیات وایي او یو کسبي دي هغې کې اسباب له دخل وي نو دواړه ورته دلته ښایي علم بالقلم کې کسبي د قلم ذریعه د واسطې په ذریعه چې کوم علم حاصلی او ورپسې راځي علم الانسان ما لم يعلم دا هغه وهبي څیزونه شو نو عقیده هم شو پکې او بل اخلاقیات هم ورته ښایي نبي علیه السلام ته چې اقرأ باسم ربک اخلاقیاتو باب دا دی چې ګورې د الله نوم به ځان سره ملګری کې بې د الله د نوم نه به یو کار هم نه کې دلته زمونږ په علاقه کې یو کس و ډېر زیات مالدار شوی د ګاډو کاروبار به یې کوو ناګانه پرېوته ګاډي هم لاړل کورونه هم ختم شو او عجز فقیر شو نو مې د یو ډرایور نه تپوس وکړه لکه مې دا سړی خو د ډېر زیات اوچت لاړ جایدادونه هم واخیستلی شو او ګاډي هم شو او اعتماد او ځای په ځای بنګلې هم شوې او یکدم لاړ پرېوت د هر څه نه خلاص شو د کری کور ته لاړ ما ته یې وي چې دا یو څیز خراب کړ وی سوات کې هم ګاډی واخیسته شوروم کې نوې ګاډی مو واخیست وی چې وانغېسته نو ما چابي راواخیسته دې نیکله مې ورکړه چې واله نیکه د خدای نوم واله سټارټ یې کړه وی ما ته وایي چې ښه د خدای نوم زه هغه ګاډی علم چې بې د خدای د نوم نه سټارټېږي ما پې 5 روپۍ ورکړې بس وی اقا سات مې ټکا وخوړه ملکان کې اکسیډنټ شو چې واپس راتلو زم زخمی شوم ام زخمی شو او ګاډی چور چور شو ختم هغې نه پس زوال راغی هر څه ختم شو ځکه پیغمبر علیه السلام فرمایي كل امر ذي بال لم يبدا فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو اقطع یا اجزم هر کار چې هغه ستا مهتم به شان کاري ابه د خدای د نوم نه شروع کې بسم الله به ورسره وی نو دا به سر ته رسي او که د خدای نوم دې ورسره وانغېږي سر ته به نه رسي وروڼو د اسباب د چا په لاس کې دي د الله ته ویل ما تا خو اسباب استعمال کړل لیکن اسباب د چا په لاس کې دي او ستا د لاسونه د چا په طاقت کې دي نو الله نه به مدد غواړئ بسم ربک او الاکرم لفظ چې زه سخیم تا ته علم خیم ته به هم ځان کې د کرم ماده پیدا کې او بل ته به ګورې ښې بهر کې دا څلورو علمونو باندې مشتمل دا آیتونه نبی علیه السلام ته ورکړی شو او رسول الله مبارک کور ته راغی چې څنګه راغی او په خدیجې رضی الله عنها راننوت نو یخني کېده کور ته ننوت وی زمیلوني په ما صادر واچوې ډېر لوی زور پې راغی قرآن حکیم کې ځان له زور دی حضرت زید ابن ثابت رضی الله عنه فرمایي دا د وحی کاتب دی وحی به یې لیکله سیوطي په اتقان کې دا حدیث نقل کړی دی وی یو ځل وحی نازله شو د نبي علیه السلام دارون مبارک زما درون د پاسه پروت و وی زما دې رون له دونه زور ورکړه کادت فخذي ان تردوه چې قریب و چې زما دارون دې ټوټې کړی ډېر علامات کړی او حدیث کې راځي چې نبی علیه السلام به په اوښه سور په څاروي ټینګېدی به نه شو څاروي فورا به کېناستې ده او بی بی عائشه صدیقه فرمایي بخاري شریف کې حدیث دی ولقد ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد سخته یخنۍ کې چې به کله وحی نازلېدله لکه جنوري او دسمبر میاشت نو چې ما به د نبي علیه السلام د مخ مبارک ته وکتل نو ان جبینه لا يتفسد عرقا وی د دې تندینه به د خولو دا قطار لاندې را روان او بل حدیث کې راځي حضرت عمر فاروق او د حضرت اعلی روایت په بخاري شریف کې راځي د جعراني په مقام د اعلی حضرت عمر ته وی یاره ما ته هغه ټیم به څنګه وښایي چې په نبي علیه السلام وحی راځي وی پورېږه چې کله شروع شي درته به ووایم وی دی کې نبي علیه السلام نه چا د مسلې تپوس وکړه وحی را شروع شوه وی حضرت عمر ما ته وی راشه اعلی ورته ګوره وی چې نبی علیه السلام نه وحی آثار لاړو ما ورته کتل وی سترګې تکې سرې سرې وې او رګونه د مخې پړسېدلي او وی غټې غټې ساګانې یې غېشتلې نو دا انا سنلقي علیک قولا ثقیلا د ثقیل یو خوا بله معنا د مشوره یو دا چې نبي علیه السلام له به ډېر لوی زور ورته نو دا لومبې وحی وه نو ډېر لوی زور او هیبت په نبي علیه السلام راغی او کور ته راغی او بیا بیبي خدیجې رضی الله عنها ته په ما صادر واچوه بهر کې فرونو
دینه باقی چې څه واقعات حالات دي اب ان شاء الله آینده جمعه کې درته بیان کوم خو زه درته دا وایم چې د سیرت د نبي علیه السلام د اورېدو په مقاصدو ځان پوه کړئ یو مقصد دا دی چې موږ د خپل پیغمبر د حالاتو نه ځان خبر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم